وخت وای کم دی ملګري وای واقعیم دا چې که په اطلاع خبره ده نن بیا د 87 تر 92 پورې هغه ماحول نظر راځي لکه په هغه زمانه کې چې د دا علاقې نمایندګي وه نو انشاءالله خدای به زموږ پر دغه لار مخکې انشاءالله دغسې به ولاړ شو دلته ځینې مقررینو د ضلعې خبره وکړه زه به لږ د ضلعې وضاحت معمولي وکړم ډېر بې نه کومه موږ د ولسي کمیټۍ یا د برشور خلک د اولې ورځې څه دا خبره کوو چې د کاریزاتو پر درو تحصیلو ډېره کوچنۍ ضلع موږ د میر عبدالقدوس بزنجو په دور کې چې په هغه کې د نانا صاحب تحصیل و د کاریزاتو تحصیل و او د بوستان تحصیل و موږ نوټیفیکیشن وروړی د بده مرغه داسې یو څه سیاسي عزایم هغه راوغورځېدل چې هغو ته بیا تاوان ورسېدی بیا دوی راوغورځېدل پایکوټ کې کیس وکړي بیا کیس هم موږ نه دی کړی دا یو څو کسانو وکړي چې د هغو شاید تعلق د کاریزاتو څه وي موږ نه اوله ورځ د کاریزاتو د ضلعې مخالف وو نه نن یو نه سبا یو اوس هم د دا ټول فورم د ولسي کمیټۍ د دا ټول برشور توبې زه یوازې ذمهواره یم چې موږ ډېره کوچنۍ ضلع و کاریزاتو ته ورکړې ده او ورسره خواست هم ورته کوم چې دا خپله کوچنۍ ضلع قبوله که ما په زوره لکه انډیا چې کشمیر داخلوي برشور مه داخلوه زما سره داسې باډر راسره دی چې زه 80 کیلومتره د افغانستان سره باډر لرم 16 یونین کونسل لرم زه 2475 سکویر کیلومتر یم 290 موضوعات لرم چې حساب سره وکړو په برابري باندې زه د پوره پښین نیمه رقبه لرم نو زه یو وار بیا د پښین خلکو ته د کاریزاتو خلکو ته اول دا خواست کوم چې د کاریزاتو اصل اوریجنل سټیک هولډر دی راولاړ سي دا ناپوهان خلک دی پوه کړي دا خپله ضلع موږ په جولۍ کې وراچولګې ده د خدای دپاره دې راڅه قبوله کړي دا ضلع دې نه خرابوي بله خبره د ډیویژن ده موږ ډیویژن غواړو او موږ د برشور د توبې جلا ضلع غواړو په دې موږ بل هېڅوک نه ګډوو نه موږ د چا ضرورت لرو نه څوک متاثره کوو که څوک دا پریپګنډې کوي دا هېڅکله موږ نه څوک متاثره کوو نه و چاته تاوان ورسوو او د دې سره سات زه د ورمزۍ ضلع هم غواړم د برشور خلک د ورمزۍ ضلع هم غواړي زما دا مطالبه ده د ولسي کمیټۍ د وطن لخوا چې د کاریزاتو ضلع خو جوړه ده که دوی دا ضلع قبلوي موږ بیا په ځولۍ کې یو وار بیا ور واچوو دوی کیس کړی دی کیس دې واپس واخلي د دوی ضلع الریډي جوړه ده بله ضلع موږ د برشور د توبې دپاره غواړو د وزیر اعلی صاحب څه هم خواست کوو د پښین د خلکو څه هم خواست کوو درېیمه ضلع موږ د ورمزۍ غم غواړو هغه هم زموږ وطن دی دا پښین ټوله زموږ وطن دی یوه خبره د پښین و مشرانو ته کوم د لې ډېر ستر مشران پر سټیج ناست دي دا مشران خاموشه دي دلته چې د نمایندګۍ لپاره خلک راځي زما په اندازه زه هغه اصلي مشران نه بولم دا پښین موږ یو ګلدسته ساتلې وه زموږ د مشرانو په سربراهي کې دوی د راووځي دا برشور اوله ورځ هم په پښین کې وو دا ضلع جوړه کړې موږ مشترکه ده په ناسازه خلکو ده ما نه لوکل کوي چې هغه ما ته ثابت کټ راکوي چې دی د برشور والا د پښین نه دی زه نور ټیم نه اخلم یو وار بیا دا د برشور د ولس لخوا دا سپندیار د خوا د ولسي کمیټۍ لخوا و تمام علاقو ته زه دا واده ورکوم چې د کاریزاتو د ضلعې زه نه مخالف وم نه یم نه به سبا یم خو دوی د مهرباني وکړي دا مشران دې راکښېني دا خپله ضلع دې نه خرابوي چا چې کیس کړی د هغه کیس دې واپس واخلي د ضلع الریډي جوړه ده د هغه رنګه و پښین والا مشرانو ته خواست کوم چې راسئ پر دا ډیویژن سره کښېنو پر دا ضلع سره کښېنو موږ ته یو قوم یو ګلدسته یي راسئ لکه څنګه چې پخوا دا مشرانو ساتلې وه دا ضلع داسې د ګلدستې په شان وساتو ډېره مننه کور ودان